يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر إن دين محمد، الله أكبر إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوم قيلا لا تذكروا الكتب السوالف عنده طلع النهار فاطفئ القنديلا. د گنج د مدرسې او د دې مقبول عظیم ادارې ډېر د قدر لوړ، ډېر د عزت قابل مدرسین، اساتذه کرام، شیوخ او د قرآن او د حدیث په عقیده باندې منورو ډېر د لوی شان او عزت طلباء کرامو یو لوی نسبت سره الله رب العالمین ممتاز متصف کړیو. ټولو اول خو زوایم چې د کوم طلباو مونږ ته دومره په اخلاص مینه راکړه، دومره لوی محبت عزت یوازې تاسو نه ټولو اهل الحدیث علماو راکو. نو زه غریب سړی بس تاسو څه شکریا ادا کم، خو الله سبحانه وتعالی دې تاسو ته خپل مینه درکړي او الله مو در روان دور د منبر د محراب د حق د عیان وګرځوا او الله مو د باطل مقابله کې د پولادو دیوالونه کا. رونو زمون یو لوی نسبت ده، یو لوی نوم ده قرآن او حدیث، دا ډېر لوی نسبت ده. دې سره د عوامو هم تعلق راځي، د علماو هم راځي. عوام په عمل کې زده کوي، علما د دې منهج داعیان دي. علم لوی مقام دی، د قدر پکار دی. ورونو الحمدلله علماء طلباء داسې خبرې سره مې زړه ملامت هم کیږي، ځکه د علم او عمل په لحاظ ما ته خپله کمزوري ډېره ښه معلومه ده. خو بهرحال الله سبحانه وتعالی چې د آدم علیه السلام د عزت فیصله وکړه، چې د فرشتو په نظر کې د سیدنا آدم علیه السلام مقام ښکاره او زیات شي، نو الله فرمایي وعلم آدم الاسماء كلها. سیدنا آدم علیہ السلام ته چې الله عزت ورکو، الله مقام ورکو، الله مرتبه ورکولا او د فرشتو په نظر کې الله سیدنا آدم اوچتو، داغه کردار خلقو تخو، نو خالص ځواني ورته نه ده ورکړې، ډېر مال او دولت سره داغه عزت نه ده ښکاره کړې، په ډېر حسن او جمال سره الله رب العزت د سیدنا آدم عزت نه دی کړي، بلکې آدم علیه السلام چې الله اوچتای معزز کوي نو صفت د علم سره اوچتای. الله فرمایي وعلم آدم الاسماء، آدم علیه السلام ته مې د اسماء د سیزونو د نومونو علم ورکو چې د علم صلاحیت پکې راغی او د اشیاء علم حاصل کو. نو فرشتو ومنله چې واقعي دا سړی الله په مونږ کې عزتمن کړی دی. نو که د عزت یو بل څیز وی، الله به د آدم علیه السلام عزت په هغې کړی که نه به وکړی؟ په مال به یې کړی، په دولت به یې کړی، په جایداد به یې کړی، په حسن به یې کړی، په غټه ځوانۍ به یې کړی. خو الله چې د هغه عزت ذکر کوي فرمایي وعلم آدم الاسماء. آدم علیہ السلام ته الله علم د اسماء ورکو
چې فرشتو سره هغه علم نو هغه پوه شو چې دا د علم د وجه نه الله معزز زمون ستاسو نسبت چې الله علم سره راوستره پته لګي الله زمون د عزت فیصله کړی دا او علم سره سره بیا د حق سره نسبت دا لوی نسبت دے اے اہل الحدیث و طالبانو اے سلفیانو رونو تاسو مونږ ته پته نه لګي چاته چې د دې احساس وي چاته چې دا نعمت د حق نه دی ملاو د هغه نه تپوسو کې نن دنیا د علماو وګوره نن تحقیقات د علماو وګوره کتب القوم مطالعه کې د چا علم په دې استعمالېږي چې هغه د قبر پرسته د پاره د اکابر پرسته او د مقابر پرسته د پاره د چا قلم استعمالېږي د چا مطالعه او د شپې مهنتونه هغه دې لپاره استعمالېږي چې شرک جایز کی مقابر پرستی جایز کی سوق اکابر پرستی جایز کی دې لپاره مطالعه کوي دې لپاره ځان کړی دې لپاره صلاحیتونه استعمالي څوک د یو پیر او د یو شیخ صفاتونو په باره کې خپل علم او خپل مطالعه استعمالي څوک د خپل تنظیم د خپل جنډې او د پاټې په مدح کې مطالعه کوي د هغې د دفاع لپاره رنګارنګ د دلایلو سهارا اخلي چا د جامد تقلید پټې په سترګو لګولې دي او د هغه باطل تقلید د اثبات لپاره هغه د شپې پاسي مطالعه شروع کی کله لیکل شروع کی کله میډیا تروزی صلاحیتونه په دې باطل پرسته استعماليږي څوک د مفتابهي اقوالو په تلاش باندې لري صلاحیت په دې استعماليږي اے سلفیانو اے اهل الحدیث او طلباء علماء رب ته وجاړه ځان باندې نوافل لازم کې چې الله زمون صلاحیت د اکابر پرسته په اثبات نه استعمالي الله زمون صلاحیتونه د مقابر په استعبار کې نه استعمالي الله زمون صلاحیتونه د جامد تقلید په اثبات کې نه استعمالي د اهل الحدیث د سلفیانو علماء او طلباء صلاحیتونه کې استعماليږي د قران د پاره استعماليږي او د احادیث د محمد مصطفی د اثبات د پاره استعماليږي ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء تلوه د خوشاله خبره ده الله مکه کله تقلید د اثبات د پاره زمونږ د دومره کوششونه وی ټول به فضل وی کنه به کله یو پیر مریدان وی او د هغه د عزت او تکریم د پاره مو دلایل کتله کله یو تنظیم د یو جنډې د پاره مو کار کوله شپه او ورځ به زمونږ تاوان کې لګیا او کنه به لګیا پزان باندې نوافل سړی لازم کی د شپې تهجد پزان سړی مقرر کی چې زب الله ته یو 2 منټه په دین نیت هم جاړم چې اے ربا ستا هزارو کربار رحمتونه دي ستا کربا احسانات دي په ما باندې چې زه د حق په لار روان کړم دا ډېر لوی نسبت دی مونږ هغه دور هم تیر کړی دی الله مو دې معاف کی چې د گنج د مدرسې ته به مونږ کله کله تر ګیټه پورې راملو بلا حسدونه او ډېر بغض او حسد به زمونږ په دې زړه کې اور د قرآن او د حدیث خلاف مونږ مطالعې کولې مناظرې مو کولې دا منطق او فلسفې مو ډېرې مضبوطې به یادولې لکه د حفظ بم دا کتابونه اړول په دې نیت باندې چې سبا پې د قرآن او د حدیث تعویلونه کو او د اهل حدیثو مقابلې پې کو دا درد ما سره دی دا احساس ما سره دی دا زندگی زمونږ نه ضایع تېره شوې ده تاسو ته تیار د حق نوړی میلاو شوې ده کم نعمت چې سړي سره وي قدر یې نه وي خو کم سړی چې د نعمت نه محرومه وي قدر یې هغه سره وي د سترګو د نعمت ما او تا ته څه پته ده د ړوند نه تپوس وکړه خو الحمدلله د طالب علمۍ د زمانې نه زمونږ د دې شیخ صاحب ورور مونږ سره سبقونو کې و هغه زمانه زمونږ د ډېر لوی جهالت وه خو یو عنابت الله سبحانه وتعالی زما مزاج کې خو که مخامخ به مې چاته ونه وي چې دا دلیل دی ټیک دی خو زړه کې به زه مطمئن کېدم چې د ده د دلیل جواب ما په صغرا او کبرا او په قیاس کړی دی په دلیل باندې مې نه دی کړی
او هغه دلیل نه به ما سترګې نه اړولې بیا به مې خپلو ملګرو ته هم وی چې د دې دلیل جواب پکار دی هغه جواب مې کتو هغه د حق لاره مو تلاش کوله د تقلید په صادر کېدن نه د بریلیت ډېر خدمتونه مو کړي دي بیا د بریلیت نه د دیوبندیت د نوم مو ډېر زیات تاثر ذکر کړی دی زړه ته مو راغلی بهرحال د حق په تلاش کې درد رز او شپه تلاش و د حق اخر دا چې الله د قرآن او د حدیث د محفل ته راورسوي او قسم په رب دی چې اوس مونږ پوه شو چې علم څه ته وایي دلیل څه ته وایي د علم لذت مو سینې ته ورکوز شو والله داسې مطمئن یو چې قرآن او حدیث نه په بره د اهل الحدیث د جماعت نه بغیر په دنیا کې یو حق نشته حق یا قرآن وی یا احادیث د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دې سره حق ادریږي د دین بعد دو پاونې دي هغه د حق نه دي هغه د گمراهۍ دي یو دا چې سړی په احادیث بدځونه شي هغه نه منکر حدیث جوړ شي یا سړی په قرآن بدځونه شي هغه نه مستشرق او ملحد جوړ شي الله دې موږ د دغه دوو گمراهو فرقو نه وساتي او د قرآن او د حدیث په دې منهج دی الله موږ کلک کړي او لوی مقام الله علم ته ورکوي عرض مې دا کو سیدنا یوسف علیہ السلام الله په یو دوران د حسن راوستو د حسن دوران پاغه داو چې دا هغه جامې وشلې دي او د حسن د زوره هغه د جیل تور تنبو ته لاړو خو د حسن نه بعد په سیدنا یوسف علیہ السلام یو انقلاب د علم راغلی دی کله چې د هغه د علم نمبر راغی نو بادشاه وقت او حکمران په خوب ولیدو په هغه خوب تعبیر باندې نه پوهېدو عام مولانو توی ادغاس و احلام بس داسې خیالي خوب دی چا ورته ووی نه د هرې مسلې د حل دپاره سپیشلیسټ خلک موجود دي لکه څنګه چې په نن دور کې د صحیح دین د بیان دپاره الله د قرآن او د حدیث ماهر عالمان اهل الحدیث موجود کړي دي الله سلفیان علما موجود کړي دي دغسې الله د تعبیر و رویا دپاره سیدنا یوسف علیہ السلام متعین کړو بادشاہ راغی او هغه ته خوب وی اچ ورته د خوب خبره وکړه نو بادشاہ پوه شو چې دومره لوی عالم دومره د الله یو لوی ولی په جیل کې څه کوي هغه یوسف علیہ السلام باندې چې د حسن نمبر چلیږي د جیل په تنبو کې دی چې کله د علم نمبر راغی د هغه جیل د تور تنبو نه راغی د بادشاهۍ په تخت باندې الله کېنو اشاره و دې خبرې طرف ته چې علم دا ډېر لوی مقام لري ډېره لویه مرتبه لري کوم آیات کریمه چې مې ویلو الله سبحانه وتعالی فرمایي یرفع الله الذین آمنوا منکم الله فرمایي خلق ټول په ځمکه پاتې شي بېدینه خلق ملحدین خلق کافر خلق یهود و نصارا عیسایان و هنود و سکان دا اللہ پزمک پر حضور یرفع اللہ الذین آمنوا منکم اللہ سبحانہ وتعالی ایمان والے اوچت کړل ایمان والے سکړو اوچت کړل رفع ولا ورکړه مطلب دا چې مضبوطیا پکې رااله دا په ټولو انسانانو کې الله ایمان والا ورکړه خو بیا فرمایي والذین اوتوا العلم درجات او هغه کسان چې هغې له علم ورکړی شوی دی اول یې ووي یرفع الله الذین آمنوا الله ایمان والا پورته کوي ایمان والا کې اهل علم ذکر شو که ذکر نه شو نو بیا یې اهل علم جدا ولې ذکر کړو علما دې ته وایي تخصیص بعد التعمیم او تخصیص بعد التعمیم و فائدې به تلخیص المفتاح کې تاسو ویلي یو فائده یې دا د عظمت شان مقام و مرتبی ظاهرولو دا پارا اللہ سبحانہ وتعالی دا ایمان والوں نے علاوہ دا عالم تذکرہ کئی دا طالب العلم تذکرہ کئی دا قرآن و دا حدیث دا منہج حق دا دائی تذکرہ کئی اللہ فرمائی ایمان والا میں صرف روچت کو خو پا دا غزے میں عالمان ور سرپری نخدل والذین اوتوا العلم درجات اگا کسان چې اغیل علم ورکړی شوی دی دا مې ایماندارو کې موچت کړو درجات دی له څه ډېرې لویې درجې ده والذین اسم موصول هم د دې دپاره راغلو نوم یې وله وانغسته صراحتا اول الذین سره
د هغې عظمت شان ته بیا اشاره وکړه چې علم چاله الله ورکړی دی. الله وایي د ډېر لوی شان دی. بیا وایي اوتو العلم، علم ورله ورکړی شوی دی. علم ورله د مجهول داسې معنی که نه چې ورکړی شوی دی هغې وله علم. اوتو ورکړی شوی دی. دی ونه ویښه چې حاصل کړی دی هغې علم. دې کې دوه اهمې نکتې دي چې ویې فرمایل چې اوتو العلم، علم ورله ورکړی شوی دی، علم یې حاصل کړی نه دی. دوه فایدې ورکې اهم دي. یو فایده ده اوتو العلم مجهول صیغه یې راوړه. سورق المتاع مسله به تاسو مختصر المعانی کې ویلي چې مجهول کله کله د عظمت شان دپاره هم خلک راوړي، صیغه د مجهول راوړي، فاعل ورله ذکر نه کي، عظمت شان ته اشاره ده دې خبرې طرف ته چې ای عالمه، ای طالب العلم، دا علم عظیم دولت دی، دا مال نه دی، دا دنیا نه ده، دا جسم نه دی، دا حسن نه دی، تا ته چې کوم نعمت میلاو دی دا نعمت د علم دی. اوتو دا تا حاصل کړی نه دی، دا تاله درکړی شوی دی او د دې د درکولو والا میجر صاحب نه دی، منیجر صاحب نه دی، چیرمین صاحب نه دی، بادشاہ نه دی، ڈی ایس پی نه دی، ایس ایچ او نه دی، ډایرکټر نه دی. اوتو العلم د دې علم د نعمت درکوونکي تا ته الله سبحانه وتعالی دی. نو یوې صیغه د مجهول دې دپاره راوړه عظمت د علم ته اشاره ده. څه ته اشاره ده؟ عظمت د علم ته، چې دا علم د دنیا د خلکو نعمت او فرزونه نه ده، دا خو د الله سبحانه وتعالی فرزونه ده چې پته یې کړې ده. نو اشاره وه چې د دې علم قدر وکړه. دویم اوتو العلم مجهول په دې وجه م راوړه چې ای عالم د دین، شیطان دې په تکبر کې رانولي، شیطان دې غرور کې رانولي چې تا ته ووایي چې وګوره صرف دې ویلې دي، نحو او منطق او فلسفه دې ویلې ده، اصول فقه دې ویلې دي، شپه ورځ د تکرار یې مطالعې کړې دي، د خپل علم او د خپل جدوجهد په وجه ته مقام ته رسېدلې. دا غرور د الله ختموي. الله فرمایي نه، خپل د شپې او ورځې محنتونه مه مخې ته کوه، خپل صرف او نحو او منطق مه مخې ته کوه. اوتو العلم سره د محنته دا علم تا حاصل کړی نه دی بلکې دا تاله درکړی شوی دی، لہذا غرور مه کوه. عجزۍ طرف ته اشاره ده. ای عالم د دین ډېر عاجزي کوه. کله کله الله ته جاړه، کله د شپې الله ته جاړه چې ټول وده وي ته رب ته جاړې، ستا رب سره داسې تعلق وي چې ته د رب په اهم پہچان او اهم متعارفه خلکو کې راشې، بیا به رب العالمین ستاړه ته دک نه در رسوي. الله به تا ته مقبولیت درکوي. ستا ژبه کې به الله تاثیر اچوي. ستا د ژبې نه راوتې الفاظ به د خلکو زړه کې ورننوځي، ځکه ستا تعلق به رب سره وي او د چا تعلق چې رب سره جوړ شي د هغه په کلام کې الله داسې تاثیر اچوي چې د رب بندگان د رب دې بنده سره ډېره مینه او محبت کوي. نو عرض دا دی چې عاجزي به کې ای طالب العلم د خپل علم د وجې به غرور کې نه راځي. او بیا فرمایي اوتو العلم ورکړی شوی دی هغې ته علم. اوتو علما نه وي، العلم معرب باللام، خاص علم ته مراد دی. علامہ علوسی انما یخشى الله من عباده العلماء د لاندې لیکي. دې تفسیر بحر محیط کی ابو حیان الاندلسی لیکي. دا ډېر ښه مفسر دی. طالبان یې هسې نه پېژني، خو چې ورته ووایي هدایت النحو مصنف دی نو بیا وایي چې یاره ډېر ښه مولا دی، ځکه نحوه خو نحومیر موږ نه یو دوه خطا کړو. الله دې په ده رحم وکړي چې کافیې ته یې جوړ کړي او زوړ نحومیر یې راته رایاد کړو. نو بهرحال هغه وایي اوتو العلم دین خاص علم مراد دی، او هغه علم د صرف و نحو او منطق فلسفې نه دی بلکې هغه علم د قرآن دی، هغه علم د حدیث دی. الله د داود علیه السلام او د سلیمان علیه السلام د علم تذکره چې کوي ولقد آتینا داود و سلیمان علما، هلته علم نکره راوړی دی او دلته معرفه راوړی دی، خو هلته ته تنکیر پرستو جمله درکړی دی. وقال الحمدلله، د هغې عقیده دا وه، د هغې علم دا و چې صفات د الوهیت صرف اور صرف الله له ثابتول. نو اشاره و دې خبرې طرف ته
چې علم اصل علم هغه دی، دا منطق نه دی، دا فلسفې نه دی، اصل علم دا دی چې ته ووایې چې د الله حکم ومنې، د محمد مصطفی طریقه ومنې بالفاظ دیگر. اصل علم د قرآن دی، اصل علم د احادیث د محمد مصطفی دی، او دا د قرآن او د حدیث علم الله په موجوده وخت کې سلفیانو ته ورکړی دی. ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء. عرض مې دا که ورونو اوږدو خبرو اراده نه لرم، تاسو الحمدلله خپل علما باصلاحیته خلک یې، خو علم د ده قدر وکئ، د علم دپاره یو نیت وکئ، د شپې الله ته جاړه، د ورځې محنت کوه، د استاذ احترام کوه، د یو حق داعي جوړېدو طلب کوه، دا وایه چې د دین دپاره به ځان خرابوم، ځان به بېعزته کوم، خو د الله د دین او د قرآن او د حدیث دا پیغام به د دنیا ګوټ ګوټ ته رسوم. راځئ چې نن عزم کو ټول کلک د الله په دې کور کې لاسونه پورته کې او دا عزم وکړې چې دا د قرآن او د حدیث پیغام به دنیا ته رسو که نه به رسو. انشاءالله په نهره خېټه باندې به دا د قرآن او د حدیث پیغام دنیا ته پیش کوو که نه به پیش کوو. د قرآن او د حدیث مقابله کې چې هر قسم باطل راځي، انشاءالله د حق په دفاع کې به د پولادو د دیوال غونده کلک ولاړ یو که نه به یو ولاړ. رب سره کلک تعلق به ساتو که نه به ساتو. انتهایی محنت او اخلاص او امانتدارۍ سره به دا د قرآن او د حدیث پیغام په نهره خېټه باندې د تمام دنیا ګوټ ګوټ ته د رسولو عزم کوو که نه به کوو. واخر قول قولی هذا استغفر الله.